الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو ددی علاقی مشرانو سپینروبو او زما وڑو وڑو معشومانو طلباو طالباتو ددی کفالت یتیم اداری کی سمر طلبائی طالبات او سمر مشران کشران بچو دی حالت پاندین دا اللہ شکر ادا کوئی. ہر حال کے دا اللہ شکر ادا کوئی دا زمون فریضہ جوڑی او ممتول دا اللہ بندیانی او اللہ تب واپس کیگو اللہ بزمون دا طول روحنا قبض کی او زمون دا طول منزل اغا اخیری سفر دے او دا اخیرت سفر. فدی حال دا اللہ شکر دے چی اللہ دا قرآن کریم پشان دولت نصیب. قرآن کریم دا اللہ کلام دے او اے بچو قرآن کریم دس عزت ورکی کہ قرآن کریم دا سڑینا بادشاہ جوڑے اگر کا آغا یتیم دے خوچی دا قرآن حامل دے دا بیتاج بادشاہان دی دا بادشاہان دی او دا ملکانان دی او دا سرداران دی چی دا قرآن کریم سرائی تعلق راگے او اللہ دا قرآن دولت نصیب. مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دا دیوبند مدرسی محتمم دا اغا بچیو محمد احمد اغا قرآن حفظ کو نو مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ یو غٹ خیرات وکو خلق روبلو خلق راجمکو او خلق باندی ڈوڑے وخور ولا یو ناشنا کاری وکو غٹ خیرات وکو چی آغا عرص ختم شن آغا بچے کے نوے بچیا تا اولی دل چی مانند عادت نا خلاف سمر لوئی پروگرام کڑے ہو خلق میرا گفتلے ہو خیرات میں کڑے ہو دا مزدہ اوکو بچیا چی تانن قرآن کریم حفظ تانن قرآن کریم یاد کو او بچیا سباب زمڑے ما پسیبا ہر ورز دا قرآن کریم حصہ لولی او تلاوت پکے ما بدکورے دا قرآن پا تلاوت کی نہیں رہے خمجھ ما چنن دا خوشحالی کو ولی راما دا دیوٹی وکلا چی زما بچے حافظ قرآن شو او دے با تلاوت کئی
او زبا نیم او دتا بزا پا تلاوت کی یاد اندے با ما تا دعا گانی کی ما با نئی رہی ما تا با دعا کئی دا دی دا پارا منن دا خوشحالی مناو کرلا چی تا با تلاوت کے او ما با تلاوت کی نئی رہی ما تا با دعا گانی کئی زکا میرا کارونا وکرل بچو پلارانو تا ہم دعا کرو کہ جوندی اومی دا دراز عمر دعا کوئے وی دا اکثر پکی وفات تی ناغی پلارانو تم دعا کوئے کمین دلنی اگی مین دو تم دعا کوئے نن با اللہ ستاسو دعا قبلی دا قرآن کریم دا ختم پا موقع اللہ دعا قبلی اللہ دعا قبلی دعا بکوئے اللہ دیر لوئی دولت نمالا مان کرلے اللہ دیر لوئی دولت در کوئی بدا عزت پورا ہے دا عزت تاسو لڑی شیری با پدی روغ زانوی نئی چی اللہ در لدا عزت در کو دا قرآن کریم پا وجب اللہ تاجود در کی دا لوی خبر دا لوی سعادت تے او دا قرآن کریم تلاوتم اللہ نصیب کو اللہ دا قرآن حاملین کرلے اللہ در باندے قرآن قلوس عزت مندو تاسو بلیدی دا سی دستر بندائی پڑی رو مدرسو کی منگا مدرسو تا دستر بندو لزو یہ با شکر دے چرا معشومان خخپلت بندی تاسو بلی سی دستر بندائی مخیلی دیوی چی مون حارون نیولیو دا دو بچوی دا حفظ دستر بندیو او پلار دا بچو وفات شد مور ورطوڑا کی ولاڑا وی زمان بچو تا بوس ہار پغاڑا کی زب اخپلو بچو تا ہارون ورواچو ما نو پلاری نشتا نو زب ڈبل ہارون ورواچو او پدی کی بمباری وشولا اغا دوار بچی شہیدان مور پورا کی ولاڑا او دا دو حافظانو بچی لاشولے ورطا پورا باندے وردن موروی زما بچے برازی زبہار ورچو زما بچے بنن پارگی کی زبہار ورچو او اغا دوار بچی پوینو کی سر لاشو لئی مور کور تا ورل لاغی ورلا اغا ہارونا پا دا کارٹونو دا پاسا ورواچو جسی دستر بندے شوی او جسیم شوی چی پلار پا انتظاری او خپل بچی تا ہار ورواچ پلار ولاڑی او دا بچی دا سربندی وشی او خپل بچی تا ہار ورواچی ای با بچو دانن چلت تناس چلت ستاسو پلاران مونگ ستاسو روحانی پلاران یو مونگ بدر تک دا ہارون ورواچی و مونگ روحانی پلاران یو ستاسو دا بنوائی چی زمان پلار نشتا دا بنوائی چی زمان مور نشتا دا طول ستاسو روحانی پلاران دی او تاسو زمونگ روحانی بچیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنتو انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا جسی دی بچو تا پا دیسی ورس خامخا پلار یادی گی پا دیسی ورس خامخا سڑی تا مور یادی گی دا پلار احساس خامخا سڑی تا کی گی دا مور احساس خامخا سڑی تا کی گی دا چی سڑے پا خپل زان راولی چی سڑے وی زمان دی بچی او زدی نیم او داغا دی دا حفظ او دا ناظری دستر بندی دا علا سڑی تا احساس کی گی او خامخا سڑی تا دا پلار احساس کی خامخا سڑی تا دا مور احساس کی چنن میں پلار ہوئے چیزی سینہ پوری نیولے ہوئے ہما تیوے لے چی بچیا ننستا دستر بندی دا ننز سوکم زنن سوکم سمرا پروگرام وکم دی بچو و سمرا خواہشات دی بچو و پڑا سمرا ارمانو لئی
هغه پلار ته ویلی شي او بل چاته یې نشي ویلی هغه پلار پوره کولی شي او بل سړی نشي پوره کولی هغه سړي پلار ته تړلي هغه اعتماد د سړي په مور باندې وي چې پلار به یې ماله پوره کړي او مور به یې ماله پوره کړي او د بچي چې ختم وي نو په مخه د پلار مخې له ورځي ابو دسې به کوي ابو دسې به کوي ابو دا به علي ابو دا به رالالی ای تاسو ټولو ته وامه تاسو ټول د دې بچو روحاني پلار یعنې دا خپل بچي ومنئ دا خپل بچي تسلیم کړئ چې دې ته د پلارانو احساس ونشي که دې ته نن د پلار احساس وشو ما تا نه به الله تپوس کوي که دې ته د مور احساس وشو د دې میندو نه به الله تپوس کوي ګورئ چې دې ته د پلارانو د میندو احساس نن ونشي او دا د الله تقدیر او الله اغستی دی او د الله په تقدیر به صبر کوو او زمون د ټولو د الله په تقدیر صبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د یتیم په سر باندې لاس راخ کو لله خالص د الله د رضا دپاره د یتیم په سر لاس راخ کو خالص د الله د رضا دپاره حدیث مبارک کې راځي د دې لاس تلان دی چې څومره ویښته رالل د هر ویښته په بدله کې ورله الله نیکۍ ورکوي او چا چې احسان وکړو د یتیم سره یا د یتیمې سره یتیم دی یا یتیمه ده او چا ورسره احسان وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت انا وهو في الجنة هكذا وګوتې ډبلې کړلې داسې یو ځای کړلې صحابو ته وی چا چې د یتیم الګ یا د یتیم جنۍ سره احسان وکړو هغه به د قیامت په ورځ ما سره په جنت کې هکذا داسې یو ځای داسې برغ به یې راسره ګوتې داسې یو ځای کړې وی داسې به راسره یو ځای وي چې هغه د یتیم او یا د یتیمې سره احسان یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه زړه مې سخت دی زړه کې مې سختي ده څه چل وکړمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د یتیم په سر باندې لاس راکړه او یتیمانانو له خوراک ورکوه الله به دې د زړه دا سختي ختمه کړي د یتیم په سر لاس راکړه سر ولا مسه کوه او خوراک پې خوروه الله به دې زړه نرم کړي الله به دې زړه نرم کړي الله به دې زړه نرم کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر مانځه له روان وی کتل لار کی یو معصوم جاړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ولی جاړي سو وجدا وی الله حبیبا نن د خلق پلاران دی او زما پلار په پلان کې غزوه کې شهید شوی نن ما ته د خپل پلار احساس کیږي چې دې د خوشحالۍ موقع راشي نو یتیم ته د خپل پلار احساس پلار ورته مخې مخې ته کېږي چې کاش نن زما پلار وی ما ته ناست وی او ما ته یو هار ورچولی وی زما یې لږه حوصله افزایي کړی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم غیږ کې راواغست په غیږ کې یې نیولی دی هلته صحابه کرام د مانځه انتظار کوي امام الانبیا به د اختر مانځه له راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتیم لوبوي یتیم یې غیږ کې نیولی دی هلته صحابه د مانځه انتظار کوي امام الانبیا را روان دی مونږ له به د اختر مونځ کوي نبی علیه السلام د یتیم پالل ماشوم یې کور ته بووست ماشوم ته وایي دا حسنین ستا ورونه دي دا عایشه دې مور ده او زه دې پلار هغه ماشوم چې تسلی میلاو شول او بهر ته راووت
نو خندلی چا تپوس کو ماشومه ولې خاندې وی وسه پورې مې پلار نو وس راله رب العالمین د رسول الله مبارک پشانتی پلار نبی علیہ السلام پشان پلار الله راکو زکه خوشحالیږم دا ماشومان په تمه دي چې دې کې به ماله خلق د پلار مینه راکوي دا ماشومان یې په تمه دي چې دې زنانو کې به ماله څوک د مور مینه راکوي چې ما ته د مور احساس نه کړي اے مالدارانو اے د وس خاوندانو الله دا مال دې دپاره نه دی درکړی چې یتیمانان وزیروئ الله دا مال دې دپاره نه دی درکړی چې کونډې وزیروئ ګورئ مالدار به د اختر په ورځ د 4,500 جوړه واغوندي رابشي مانځل جوړه مې څنګه ده ښه ده دا مې په 500 روپۍ غوستې مبارکي راکړه ډېره قیمتي ده نه ورکوم داسې مالدار له مبارکي زه داسې مبارکي څه کومه د ده په ګاونډ کې یتیم و هغه بېګا د اختر په شپه مور ته وایي مورې ما ماشومان ولیدلو هغه د ټیلر نه خپلې کپړې راوړي هغوی خپلې جامې راغستې وې ټیلرانو نه لاس کې جامې وي سبا به هغوی خپلې جامې اغوندي مورې زما جامې مور ورته وایي بچیا د هغوی پلاران دي او ستا پلار نشته دی نو هغه ماشوم وایي یا الله چې اختر دې راوستو نو ما نه دې پلار ولې اغوستو ستا په ګاونډ کې یتیم دا آواز کړي زه تا له د اختر مبارکي درکړم زه تا ته وایم چې اختر دې مبارک شه اے مالداره ستا په ګاونډ کې بیګا کونډې الله تعالی سوچت کړي وی یا الله چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاوند ولې اغوستو زه تا له د اختر مبارکي درکړم ته ما نه د اختر مبارکي غواړې پدې یتیمانانو لاس ته شفقت راکړه دا ورځ الله په هر چا راوستی شي الله د هر چا د بچي نه د پلار سوری اغوستی شي پدې کې ټیم نه لګي د مور سوری هم الله اوچتولی شي د پلار سوری هم الله اوچتولی شي د اختر ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مانځله روان چې مانځله لاړ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي د الله حبیبه سراوړی نه چې پاخه کو اختر خلق به وخوري نبی علیہ السلام ورته وایي راوړم رمې غواړي خو سشتې ننو په سر شتې ننو په سر راوړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مانځله روان لاړ چې لاړ مانځله واپس راغی نو کور کې پخلی شوي ماشومان ناستي او یتیمانان ناستي خوراکونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عائشې دا کوم ځای و وی د الله حبیبه ته ووتلې عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه د عثمان ذو النورین تاریخ راوالی لږې مطالعه کوئ لږې وګورئ دا مالدار صحابي و دله الله مال ورکړی و موږ نن د کمې نه آواز وکړو عثمان ذو النورین ته وی درې خبرې ډېر خوند راکړي درې خبرې بربندو ته کپړې ورکول وږو ته خوراک ورکول او د قرآن کریم تلاوت کول وی دا ډېر خوند راکړي چې بربندو له کپړې ورکوما وږي مړوما او د قرآن تلاوت کو مونږ وایو عثمانه چرته یتیمانانو به نه وچړلي که عثمان ذو النورین ژوندی دی رضی الله تعالی عنه بی بی عائشہ ورته فرمایي وی ته مانځله لاړلې هغه یو د اوښ بار سامان راوړو یو د اوښ بار سامان او هرې بیبي له یې ورکو وی زما پکې یو د اوښ بار سامان ورسې وی ما پوښ کومی چې د اختر ورځ ده چې دا خلک یې وکړي نبی علیه السلام وی ښه د اختر ورځ
او د عثمان ذو النورین دا صدقه یتیمانان لګیا دي او غریبانان لګیا دي ډوډۍ د پلارانو احساس نه کیږي د مور احساس نه کیږي اختر د نورو سره برابر دی ستا په کلي کې خو تا نه یتیمانانو وچړول تا کونډې وچړولې ته میوه راوړې خپلو بچو له یې په لاس کې ورکړي هغه په کوڅه کې ریږي میوه خوري او یتیمانان بچي زیږي کور مور ته وایي ماله میوه مور ورته وایي د هغې پلار دی او ستاسو پلار نشته دی تاسو سیالي مه کوئ ښه مور یې نه به خوري پلار نشته میوه به نه خورم پلار نشته اختر کې به نوې جامې نه اغوندم پلار نشته د سربندۍ کې به هار نه ورچوم پلار نشته د سربندۍ خوشحالي به نه کوم د قرآن خوشحالي به نه کوم زه بچی نه یم د دې بچو وړه کې څه خواهشات نه دي د دې به څه ارزوګانې نه وي د دې به څه تمناګانې نه وي موږ به دې ته وایو چې ایبه ته ارزو مه پوره کوه ته تمنا مه پوره کوه ځکه چې ستا پلار نشته ته تمنا مه پوره کوه ځکه چې ستا مور نشته نبی علیہ السلام چې راغی ولیدل چې عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه دومره لوی صدقه کړې ده دعا یې وکړله وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان یا الله چې قیامت کې حساب علی او خلق نه حساب علی او کله د عثمان ذو النورین مخې له راشي او د هغه د حساب ټیم راشي یا الله د عثمان سره به نرم حساب کوي عثمان سره به سختی نه کوي سهل الحساب علی عثمان یا الله د عثمان سره نرم حساب وکړه نن اختر دی نن یتیمانان ماړه کړل نن غریبانان ماړه کړل د خلقو اختر د ځان د اختر سره برابر مالدارانو د عثمان ذو النورین تاریخ راولی دا په الله دا په تاسو باندې الله یو امتحان دی امتحان دا بچی چې دی دا د الله په مونږ یو امتحان دی دا امتحان دی ما تا ګوري چې دی څنګه چل کوي دی د یتیم پالنه کوي او که نه کوي دی د یتیم باندې د قرآن حفظ کوي او که نه کوي دی په یتیم باندې د قرآن علم کوي او که نه کوي دا ډېره بهترینه موقع ده د دې یتیمانانو سره ښه تعلق حدیث مبارک کې راځي خبرې په ټوله دنیا کې بهترین کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د یتیم سره ښه سلوک کېږي دا په غونډه دنیا کې دا کور الله ته محبوب دی په غونډه دنیا کې بدترین کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د یتیم سره بد سلوکي کېږي دا بدترین کور دی په تمامه دنیا چې په هغې کې د یتیم سره بد سلوکي کېږي دا بهترین کور دی چې په هغې کې د یتیم سره ښه سلوک د یتیم سره نرمه لهجه شروع وي او د یتیم پالنه کېږي او د یتیم پرورش کېږي نبی علیہ السلام فرمایي ما سره به جنت کې داسې برغ وي وی زما دې دوو ګوتو ته وګورئ داسې به ما سره یو ځای د یتیم کافر اوسیږي چې چا د یتیم سره د یتیم پالنه کړې ده او د یتیم پرورش یې کړی دی ما سره به جنت کې داسې برغ اوسي او ای بچو مه خفه کېږئ الله د قرآن لوی دولت درکو لوی دولت دا پوره دی دا بس دی او مه خفه کېږئ ایوه یو رشته دی الله به هغې کې مقام درکړي او نن یې والدین بختور دي که وفات دي خو بختور دي چې نن یې بچي قرآن ختم کو نن یې بچي قرآن ختم نن یې بچي د الله کلام ختم کو که مور مړه ده بختوره ده که پلار مړ دی بختور دی ځکه دا سلسلې جاري شو دا تلاوتونه جاري دي دا د قرآن باندې دا ژبې لګیا دي او دا د دې قبرونو ته روان ای به بچو الله به یو مقام درکړي یو رشته دی الله به هغې کې ستاسو ډېر اکرام وکړي حدیث مبارک کې راځي
چې د قرآن حاملین کله جنت ته ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی حملة القرآن، زما د امت عزتمن خلق چې هغه حاملین د قرآن دي، دا اشراف دي، دا عزتمن دي، دا الله په کتاب کې عزتمن یې، دا الله په کتاب کې وړ یې، دا الله په کتاب کې سرداران یې. قسم په الله چې بے تاج سرداران یې، صرف قدر تاج په سر نشتا، نور بے تاج بادشاہان. خیالی زمون دی کتابونو کې یو کتاب دی خیالی، داغی مصنف مولانا خیالی سے، دا بادشاہان دی بادشاہان. او د دې دپاره دا اعزاز او دا اکرام د دوی حق دی. وی بادشاہ پسې سوال جواب وکړو چې موږ له به د اختر مونځ پړاوئ. نو مولانا خیالی سے ورته وی مونځ به پړاوم خو یو څو شرایط مې. وی وی یو شرط مې دا دی چې ما پسې به زانګو راوړئ، د زانګو یو طرف په تا نیولی، یو به وزیر نیولی، او زه به په زانګو کې دننه یم، تاسو به په اوږده زانګو اغوستي او ما به د مانځه ځای ته بوځئ. بادشاہ وی منظور ده، پخواني بادشاہان هم بادشاہان اکثر به علماء. وی ٹھیک ده، وی شرط منظور دی. او وی چې واپسۍ کې راځم نو د بادشاہ په اوږو به ناست یم او واپس به مې بادشاہ وي. وی دا شرط منظور دی، راځم. مولانا خیالی سے بھی په زانګو کې وو، واپس بادشاہ په خپلو اوږو راغستی دی، را روان دی. بادشاہ ورته وی حکمت خو راته وښیه، وجه خو راته وښیه. یو کال پس به جواب در، یو کال پس. وی صحیح. یو کال پس بادشاہ بیا د مانځه سوال جواب وکړ. وی درنه، وی څنګه به راځي؟ وی پیاده به درځم. اوس خلکو کتل پیاده را روان چې مونځ یې وکړو واپس شو. بادشاہ ورته وی حکمت خو راته وښیه. وی حکمت دا دی چې تیر کال ما سره په مدرسه کې 2000 طلبه وو، ما دې خلقو ته د علم قدر ښودو چې عالم به بادشاہ په اوږه وړي. حقیقي بادشاهان دا دي. وی خلقو چې زه ولیدم چې تا په اوږه روان کړی وم، نو وی څه کال را سره په مدرسه کې 8000 طلبه، 600 طلبه خلقو په یو کال کې داخل کړل. دې بادشاهان خدا دي، سرداران مونږ نه دي پېژندلي. بادشاہ خدا دی چې د بادشاہ په اوږو ناست دی. دا بې تاجه بادشاهان دي، بې تاجه سرداران یې او ملکانان یې. اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل، زما د امت عزتمن خلق هغه د قرآن حاملین دي او چې د شپې الله ته ولاړ دي. عوام دی خود شپې په حصه کې الله ته ولاړ. دا دو قسمه خلق دا عزتمن دی. بچو عزت ستاسو دی، منبر ستاسو دی، مصلی ستاسو دا، مشري ستاسو دا. خدا قرآن یاد کې او قرآن پرې نه دی. قرآن ډېر لوی مقام بنده له ورکوي. قرآن بنده داسې اوچتوي چې یو عجیب مقام ورکوي. قرآن کریم تاسو ته پته نه ده؟ تاسو چې کومه شپه کې چې قرآن راغلی و، الله هغې شپې ته قرآن کې څه ویلي دي؟ انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وی ما دا قرآن را نازل کو په لیلة القدر کې، د قدر په شپه کې. عزتمند شپه وه چې قرآن را نازل شو. نو په کومه شپه کې چې قرآن راغی هغې شپې نه خبر یې؟ مونږ وایو لیلة القدر، او تاسو دا عوام ورته څه وایي؟ ښه شپه چې د اخره عشره شي نو ټول عبادت کوي. مونږ ورته وایو څه کوئ؟ وایي ښه شپه را روانه ده، وایي چې د هغې عبادت رانه پوت نشي چرته. نو تاسو ورته ښه شپه وایئ او مونږ ورته لیلة القدر وایو. او تاسو ته ویلي دي چې د دې یوې شپې عبادت چا وکړو نو دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی.
تا تپوس کړی د مولوي صاحب نه چې دې شپې ته دا مقام ولې حاصل دی دې شپې ته دا مقام ځکه حاصل دی چې په دې شپه باندې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته نازل شو دا ځکه نو هغه شپه اخو یو زمانه وه چې قرآن پکې را نازل شو د دې بچو چې قرآن سینې ته دنده کو قرآن یې ولوستو نو دا به څومره قدرمن وي دا به عزتمن وي دا به قدرمن وي ای بچو مه خفه کېږئ حدیث مبارک کې راځي نیت وکئ څه حافظان شولئ او څه نیت وکئ چې موږ به د قرآن حفظ کوو موږ به د قرآن حفظ کوو حدیث مبارک کې راځي چې د قرآن حافظ جنت ته ځي الله به حافظ قرآن ته وایي صبر وکړه بچو ای با دنیا کی یتیمانا ای با پا جنت کی سرداران ای با خیر وی رالت ژوند دې تیر شي حافظ قرآن ته الله وی جنت ته ځي او رب العالمین به وایي او حافظ قرآن الخل په یو لاس کې همیشګیري وایي چې همیشه به اوسېږي مرې به نه ای بوی اللہ دا خطول خلقو تمیلاو دا جنت کی خوبا ایسو کم نمری رب العالمین بورتوائی دا قرآن حافظا یو بل سیز در کوما چلی دنیا دا میں ندے ورکڑے صرف تالے در کو حافظ قرآن بوئی سیدہ اعلان بوشی کہ اے سردارانو گو رہے اے دا دنیا سردارانو گو رہے وزیر اعظمانو گو رہے تاسو د جنت صدر نو لیدلې تاسو د آخرت بادشاہ نو لیدلې الله به حافظ قرآن ته وایي الملک هو د قرآن حامله په دې لاس کې بادشاهي والا د جنت بادشاہ مې کړې زه اوس جنت ته بادشاهان به ګوري او دا بادشاہ دی دا کلي دا ملکانان به ګوري او دا خو زموږ د کلي هغه یتیم ماشوم او خود جنت سردار دے جنت تا چی دندگی گی جنتیان بگوری او دا جنت بادشاہ راگے دا جنت ملک راگے دا جنت سردار راگے جنتیان بورتطول گوری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ حاملین دا قرآن دا بسرداران دا جنتی دا با سرداران دا جنت خلق بگوری وی بل جنت بادشاہ را دن ابدا حافظان یتیمانان بی خود قرآن حافظان جنت کے با سردارانی رب العالمین بورتوی لولے قرآن لولے دا بچی با قرآن لولی اللہ بوی پا مرتبو ورخیج خیجئی چی قرآن ختم کئی اقب مرتبہ دا حدیث مبارک کے راضی جدید اللہ مقام ورکی دا خوبڑی اونچتی نوی دا قرآن دا حافظ کی عبوری نو دا مور او پلار بلی دیگوی اللہ جنت تے خمور بھی نشتا اگا پلار بھی نشتا رب العالمین بہت دوائی تاہو قرآن ویلیو داگی مرتبہ کزرن ابو حافظان نو ابو عالمان نو داگی مرتبہ لان دیدا تو خو یو پا عالیشان مرتبہ ناسی تو خو بادشاہی تو خو سرداری دا خو دا شاہانو زیدی دا خو دا سردارانو زیدی دا خو دا ملکانانو مرتبہ دا خو دا جنت سرداران ناس کی درتا دیوی اللہ زما مور زما پلارو حدیث مبارک کے رازی رب العالمین میں مور و پلار رو گواری ورطبوائی چه گوری تاسو دا دی مرتبی قابل نوئی دا دا حافظ و دا دا حامل و استا بچے دے پکی اغسطاسو سفارش کئی راپا سے دا قرآن حافظانو میں دو پلارا دو رازی دا دی بچو سر برخ پا دی مرتبہ کی میں اگا پلاران او میں دی ولسر اللہ پا جنت کی یوزے کئی پا یو تاخ پائے پا یو مقام بے در سرکی نئی او دا خوشحالی کم اللہ ریجی حل
الته خپل خوشحالي ورېجو الته ارمانونه ورېجوي زه چرې نه وم زه وم پلار یې بختور و که مړ دی مور یې بختوره وه چې مړه ده هېڅ مشکله نشته مرګ د هر چا مرګ دی خو چې نه دي بچي قرآن ووي او د ده پلار مړ دی هسې حدیث مبارک کې راځي چې نابالغه بچی د چا قرآن ختم کی نو ډېر مکلف نه دی د ده اجر ټول الله پاک د مور او پلار په عمل نامه کې لیکي د مور او پلار په عمل نامه کې لیکي بچو چرې به هم نه خفه کېږئ چرې به هم ځان ته د مور او پلار احساس نه کوئ او زه خو د زړه د ویښه دا اداره چې څوک چلوي څوک پکې تعاون کوي د چا پکې وجود ستړی کېږي د چا پکې مال لګي د چا پکې وخت لګي ځوان دا به ځان ته یادوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي كنت انا وهو فی الجنة هكذا وی زه او هغه کس چې هغه د یتیم پالنه کوي د یتیم پالنه کوي فی الجنة په جنت کې هكذا په جنت کې به ما سره داسې یو ځای ملګري جنت کې به ما سره داسې برخ ملګري داسې برخ نو خوښه هم نه ده چې داسې د نبي علیه السلام سره برخ ملګري شئ نو د یتیمانانو خصوصي دې نه بل اجر شته زه خو وامه چې وی د الله سپېږې د ما درته اوس حدیث ووي خو لله پکې شرط د الله د رضا لپاره د یتیم په سر لاس کېښودل لاس او دې د لاندې څومره ویښته رالو د ټولو په بدله کې به الله حسنات نیکي نه نیکۍ الله ورکوي نیکۍ چې د یتیم باندې د لاس کېښود او د سر د لاندې ویښته راغلي هغومره اجر به تعالی الله درکوي دا به مونږ د الله امتحان دی او دی امتحان کې دې مونږ ټول الله کامیاب کړو تاسو ټولو ته وایم چې کوم راغلي ټول به انشاءالله د دې یتیمانانو پالنه کوئ که انشاءالله ټول لاس اوچت کوئ چې مونږ به د دې پالنه کوو مونږ به د دې په سر باندې لاس ږدو او مونږ به دا کوشش کوو چې دې بچو ته به د پلار احساس نه کړي دا بچي به خپل پلار نه یادوي بچو مونږ روحاني پلاران یو مونږ هر څه ته تیار یو بچو چې څه قرباني راځي هغه به مونږ کوو تاسو به مونږ چاته نه ځیرو خصوصا د دې ادارې مشر هغې ته زه مبارکباد ورکوم هغې ته وایم چې انتهایی یو عظیم محنت دی عظیم محنت یو لوی قدم هم پورته کړی دی او انشاءالله دا قدم د دې خواږه به هله معلوم شي چې کله دا په سترګې پټې شي او دا یتیمانان بچي چې الله حافظان کړي او دا الله عالمان کړي حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه د جنت دروازه به یو به عالم راشي یو غیر عالم الله به غیر عالم ته وایي زه جنت ته عالم ته به وایي کیف ودرېږه عالم به ودرېږي امي سړی لاړ رب العالمین به عالم ته وایي ته مې ځکه ودرولی وې چې ستا به نن سفارش قبلوم یوازې به نه ځي نن به ستا په وجه ډېر خلق بوځمه دا عالم به ورته وایي څومره دا یتیم به وایي الله څومره بوځمه ما سره خو دنیا خلقو تعاون کړی و دنیا خلقو چا کپڑی اغسطی وی چا ٹوپی اغسطی وی چا جامی اغسطی وی اللہ زب سمر بوزم حدیث مبارک کے رضی رب العالمین بورتوائی فاشفع لکل من احببتا سفارشو کا کلو علماء کی کوئی گلا افراد دا احاطی دا پارا رازی لکل من احببتا سلنا یو روایت کی سلو سورا گلی خودی روایت کے بعد اللہ بونڈری ختم کی شہید تا بونڈری دا حافظ قرآن تا بونڈری دا حاجی صاحب تا بونڈری دا عالم تا اللہ وی حدود میں تے در کرل سمرا
لكل من احببت عالم څومره چې دی خوښي هغه ټول بوزه. نو څنګه خیال دی چې دا بچي الله عالمانان کړي او تاسو په علم کړي، ستاسو په پیسو دي کپړې اغوستي، ستاسو په پیسو دي پیزار اغوستي او ستاسو په پیسو باندې ځان د دې نه بل ځان بختور دی هغه سړی چې یتیمې کپړې اغوستي او دا یتیم مونځ کې وي یا الله ډېر څه وله ورکړي، نو الله ډېر څه وله ورکړي، ما ته نن د پلار احساس نه کېږي ما ښکلې نوې کپړې اغوستې، هسې دې پلار نه به الله څه ورکړي. نو دا ډېره د خوش قسمتۍ مقام ده. ټول خلک په څه نه څه درجه کې د دې ادارې سره تعاون کوئ، په هره حواله باندې راځئ، د خپل اندې پکار خدا وه چې د دې ادارې نگرانان اگر زیدلې نه، هغوی چندې نه کولې، هغوی اعلانات نه کولې، تا راوړلې او په دې کې یو تن د دوو او د دریو د کفالت ذمه داري واخیستلې چې په ده به زه علم کوم. قیامت کې به الله ته وامه چې الف سے ی تک ما دا یتیم بچے تیار کړو، دا نن عالم ولاړ دی، الله دا زما د آخرت ما آخرت ته تیار کړو، ما نن اجر. مونږ داسې میندې لیدلي دي چې خپلې مونځۍ یې راغوستې والی هغه یې خرڅې کړي دي او یو بچی کې عالم تیار کړی. ما د مور نه تپوس کړی مورې ستا خو والی نشته دی، ته چې غمونو او ښادو له لاړ شي نو غوږونو کې دې مونځی نه وي، بده نه ښکاري. ای با زه دې دنیا کې بده ښکاره شم خو میدان محشر به وي، زه به د الله مخې ته ودرېږم او زه به الله ته وایم چې ما والی خرڅې کړې وي، الله ما دا عالم بچی تیار کړی، ما له مونږ داسې زنانه لیدلي دي، مونږ داسې زنانه لیدلي دي، مونږ داسې خلک لیدلی دی چې الف سے ی تک د یو بچي ذمه داري اغوستې ده، هغه باندې مکمل علم کړی دی. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې مان الله تپوس کې د قیامت په ورځ کې څه دي کړي دي، زه به امام احمد بن حنبل راولم چې دا مې شاګرد دی، دا مې کړي دي، الله په دې جنت غواړم. ته به څه راولې مالداره، ته به څه راولې؟ دا ستاسو دپاره عظیمه موقع د دې علاقې دپاره، د روغې زندې دپاره او د دې غونډې علاقې دپاره دا ډېره خوش قسمتي ده چې الله داسې اداره په لاس درکړې ده او ټول د دې مولي صاحب سره میلاو شئ او یو یتیم دوه یتیمانان مولي صاحب د دې ماخانه څو خرچه کېږي چې زما څلور بچي دي کور کې، نو د نن نه پخوا زما بچي 15 شول، دا به 15 زه څلورو بچو له جامې لمه نو زه به 15 له جامې او ما چې د څلورو بچو خواږه برداشت کول، نن به زه 15 بچو له خواږه ادم چې یتیم سحر پاسي او په قرآن سترګې ولګي او ستا جامې اغوستې او ستا ټوپۍ یې په سر کړې او د ماسپښینه پورې قرآن ولولي او ماسپښین الله ته لاس اوچت کړي، اوبه دې پړکې الله مال برکت الله په کور کې راووایي، په کور کې ته به د مال برکت وي. هغه مالدار دی چې هغه د یو یتیم پالنه نه کوي، دا مالدار دی چې د یوې کونډې پالنه نه کوي، دا مالدار دی چې یو یتیم له اختر له جوړه نشي اغوستی. په دې بچو اختر را روان دی که نه؟ په دې روژه نه ده را روان، په دې اختر نه دی را روان. ستا بچي چې جامې غواړي دی به جامې غواړي که نه؟ دی به دا جامې د چا نه غواړي؟ دی به څه وایي؟ دی به څه وایي؟ څه دا د چا بچي دي؟ دا ورځ الله په تا نشي راوستی چې ته نه یو بچي دي داسې پټاکه ناست، بیا به احساس وشي، بیا به تا ته پته ولګي. نو زما رای دا ده داسې نه پردن د دې مولي صاحب سره ځان له میلاو شئ او یو بچی وای په ما پسې ولیکه، یا به یې 3 زرې یا به یې 4 زرې یا به یې 15 زرې، وای دا دومره لګي نو دا دې پکې د دې یتیم په نوم باندې لګي او د ځان له آخرت د یوه ګټه تیارومه او قیامت کې به د الله نه د دې یتیم بچي
اجر بزد الله نه غواړم او دا نیت دی چې د نبی علیه السلام سره په جنت کې داسې یو ځای شم. دا خوښه ده. کم مالداران به داسې چې هغه وایي چې موږ به د یو یتیم پالنه کړو. کم کسان به انشاءالله زړه د اخلاص عزم وکړي ټول انشاءالله ارادم ده د ټولو که خیر یو یتیم به علی او مولي صاحب سره به میلاویږئ او د دې وړو تربیت پرورش به مونږ کوو او دې بچو ته مونږ دا تسلي ورکوو چې بچو مه خفه کېږئ مونږ ستاسو روحاني پلاران یو او که په مونږ علماو کېږي نو دا پګړۍ درنه په لس ځله قربان دا سپینې جامې درنه په لس ځله قربان دا پګړۍ او دا جامې ستاسو نه قربان که په مونږ کېږي دا عزت مونږ قربانو او دا مونږ ستاسو دپاره جوړه کوو مونږ هر څه ته تیار یو خو مونږ د یتیم فریاد ته نه یو تیار مونږ د یتیم ګیله نه برداشت کوو مونږ د یتیم فریاد نه برداشت کوو چې یتیم دې فریاد وکړي یتیم دې الله ته چغه ووهي او الله دې خدای دې لیکي چې الله چېرته داسې ورځ په بل چا راولي نو دا زموږ دپاره یو امتحان دی. زه صرف اوس په لاره چې راتلم ما سره هسې یو تعلقدارو ټلیفون باندې خبرې کول ما ته ویې چېرته ځې ما ورته ما خو ځای لیدلی دی یتیم خانه ده هغې ته ځم مې نن د بچو دستربندي ده مې هغې نه روان یم یقین وکړه ما ته ویې دستربندي ده مې وی څو تنه دي ما سره هغه پوسټر دی رالیږلی او غالبا 24 طلبه او طالبات دوی لیکلي نه هغه کس د دې علاقې دی نه ورته دا پته شته ما سره یې هسې په ټلیفون خبرې وکړې ما ته یې ویې چې ورسېږې او دستربندي وشي وی زما د طرفه به هغې نن چې د چا ختمونه دي وی هغې له به 1,000 روپۍ زما د طرف نه میں تو وی ما ته دې صرف دعا کی بس چې یو کس ته رای کړې ما ته دې دعا کی نه زما نوم ته ضرورت شته وی ما ته دې صرف دعا کی ورته ووایه چې بس یو کس دی نه عالم دی نه حافظ دی نه قاري دی بس یو عام سړی دی وی بس زه د دې د دعا محتاج یم چې ما ته دعا وکړي نو ما دې ته وکړي هغې ما ته یې هغه وله ورکړئ نو انشاءالله زما رایم دا ده چې وروستو به یې دې ماشومانو له زړه خو مې غوښتلی چې سړي دې ټولو له ورکړی وی دا زړه مې داسې نیم شو نیم ختم شو ډېر سوچونه مې وکړل ډېر کرل ریبل مې وکړل خو هېڅ ترتیب نه جوړېدو خو به هر صورت تاسو همت کوئ انشاءالله او د دې بچو په سر به لاس راکاږئ او مونږ به دا دعا کوو چې الله دا بچي باعمله حافظان کا الله باعمله عالمان کا یا الله پلاران ستا په تقدیر وفات کې امید دی الله ته د دوی دپاره د غیبو د خزانو نه بندوبست وکړه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.